احتجاج کوو من قانون لاس کې ناخلو بیګا موږ ته صاحب مبارک راغلو موږ ورته ویلي دي چې موږ ته کله مسله پېښه شوې ده نو موږ قانون ته اواز کړی دی د قانون نه مدد غوښتی دی انصاف هم غوښتی دی موږ قانون لاس کې ناخلو د دې ملګرو سره زموږ د مخبرې تنازع شروع ده دا د دې ټولې خلکو ته پته لګي چې دا مخبره چې کوم ده 1225 نمبر خسره ده دا زموږ د مسعود خیلو شاملات دي موږ په انسانیت او پر ورولۍ فیله فیصله ولیږله چې وروره دا زموږ ځای وختو کوم مړي چې تاسو دلته دفن کړي دي دواله راځئ موږ بیا خدمت کوو باقي نور مه راوړئ چونکې زموږ دا خبره هغوی ونه منله او نه مني او نه منلو ته تیار دي پرون چې کومه مسله شوې ده موږ سره کوم ظلم شوی دی موږ د انتظامیې نه دا مطالبه کوو چې موږ پورمن خلک یو کمزوري خلک یو زموږ د دوی نه د دې شي تپوس وکړي شي او دا ما چې کوم آیات مبارکه ولوستو چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین حکومت ته ریکارډ وګوري عدالتونو ته دې راشي که موږ په حق او زموږ د مردیتۍ وکړي قانوني احتجاج شاته جميل او هر مکتب فکر ملګری په وسره کلک ولاړ وي ټول پولیټیکل ملګري منطقه ته رواني نو موږ وایو چې کوم بیا د خلاف پټو چې کوم حکومت د شرافت په انداز کې خپل خبره کوو موږ بیا نور خبرې وروسته جبر دی دا چې هر چا سره کېږي که دا د مسعود خیلو خلکو سره کېږي هم به عوامي نیشنل پارټي ولاړ وي که دا د جمعیت خلکو سره کېږي که دا د جماعت اسلامي خلکو سره کېږي او که دا نورو پارټو سره کېږي نیشنل پارټي به د هر ظالم او د هر جابر خلاف به تاسو سره کلک ولاړ وي چې کومې خورې د انصاف نیولې تاسو یوازې نه دا یو